پاسو وای دا په 190 4.5 کې دا ټوله منډای کې سره دا یو شی ارزان دی نور ټول ګران دي. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما زو سروي پسې د قربانۍ د پاره په دې ویلاګ کې به تاسو سره مکمل معلومات ز شریکوم چې قربانۍ سروي مو کم ځای کې وښتو او په 100 روپۍ مو وښتو. نو لیټس گو. دا جی حکیم آباد میله ده، ریټونه ډېر زیات هاي دي. साढ़े 4 کې دا ظالم شاټه دا 4.5 رورا پټوله منډای کې سره دا یو شی ارزان دی نور ټول ګران دي. دا یو پکې لګه گزاره کوي دی بچای لګوره دی ریټ تاسو کې را مرګري په 2 لک کې دا 2 لک روپۍ وایو ګورم سو کې را مرګري 303 لک آتیا زرا 280 باندې وای لکه او شورانم دی پاسو وای نو ما شه 170 کې دی دا خاجی ریټونه ښه هاي دي یار، یا خدا بیوپاران خاصیت ریټونه وایو یا کې دیش دیله ګران ملو شي وي د پنجاب نه خو ریټونه انتهایی ګران او اشتو ول ډېر کم خلک ذکر ریټونه زیات دي. بس راضي خلک تپوس کوي او صادر سنډيزي دا په 190 ها 190 دا حکیم آباد میله وجنو شهر حکیم آباد او ریټونه ډېر زیات تیز زه مخکې شهیدو لزو نو کوال تخه غونته میله شو تاسو له هم د ریټس پته ولګیو سروي به مو ګورئ جی دا دی خو 5 نه کم نه وای پاسو د لالا 4.5 ماشاءالله دا پاسو د لالا ونیم لګ 2.5 تاسو ګورئ 2.5 بچي دا جی ما خام شو مونږ اوس راغو پبي بازار لجی نه پبيو بابو میله ده نو شهر جی ټي روډ او شهر ټو پېښور منډایان ټول داسې هاي فای ریټونه دي رورا چې کامیدو پکې څه چانس نشته دی. دا په 4.5 او هغه په 480 هغه 480 وي هغه یو دا 4.5 سروي ډېر موجود دي ریټونه تیز دي 8 لک روپۍ جنید صاحب 6 لک روپۍ وای حاجی دا چې مونږ کالا منډای تر ورسېدو خو دومره رش چې انتهایی زیات رش دی یار هم ټریفک جام دی او هم خلک ډېر دي او هم سروي ډېر دي خو بیا هم ریټونه نه کمیږي یار. بس ګوره یارانو دا کالا منډای د جخو رش ډیر زیات دی او تیاره ده ساربول لګه گزاره وکړه لګ راکم شو او ملګری وای چې پنجاب نورم را روان دي ریټونه را کمېدو واله دي. دا مونږ په بو منډای له دوباره راغو یار دا پکې یو دا ګډه وایست او سروي مو دغه کې وایستو کالا منډای کې مو وایستو مو لګلې د الله خیمه په 4:30 کې راکو بس سروي وګورئ بیا به وای دا پکې یو ګډه مو وایستو وړه
ملګرو دا هغه میخه ده کالا منډی کې بیګا ډېر لیټ مونږ له میلو شوه په 4:30 باندې او بس نور تاسو خپل وګورئ ډېر زیات ورپسې ګرځېدلي تاسو سره ما ویلاګس کې الریډي 2-3 منډایانې شریکې کړې وي او د سترګو نه اوښکې بهیږي یار سترګو نه اوښکې بهیږي پته نه چې دی له پته لګي خو بس دی به دا ټایمړه کې څه سوچ کوي بس دعاګانې کوئ او څاروی چې حلالېږي هغه ټایم دعا کول پکار او پخوا د مونږ مشران وایي به ما له خو یاد شي داسې د مونږ نیا وه هغې به دی له نکریزې لګوري سیره به یې ورته اچوله نکریزې به یې ورته لګولې او ورته به وی چې مونږ له دعا کوه نو اوسني خو بس خلک مونږ خپله بس دا شیزونه اوس پاتې دي د اوسني هلکانو نه اوسني کل نه دا شیزونه پاتې دي د دې به خدمت کېدو میاشت مخکې به یې راوسته کور کې به یې ساتله نکریز یې ورځ به یې لامبوله چکر له به یې بوتله بار یو ټرینډ به ښکلی خو بس نن سبا خلک اختر شپې له خیالي ځکه چې سره زیونه ني که زیونه ویم نو رډه څوک نه چي لیکن د قرباني څاروي به مخکې دی ډېر زیات قدر کولو ډېر زیات مطلب خدمت پې کولو او غریب سترګې د اوښکو ډکې دي بس دعاګانې کوئ او دعاګانې به کوو جي یو دا ګډه راځي ګډه او دا هم خپره چغې وایي او پیم دی پکې دې نم بچي پاتري دا بچو پسې چغې وایي دا چې موږ راوستې هم دا چغې خوراک هم والله اچوو خوراک هم سم نه کوي اوبه مو به هم سمې دا چغې وایي دا بچو پسې خپه ده څاروی لاړی راغلی دي او دا ته ما بار راویښو د یو څاروي په مخ کې به بل څاروی نه لالوی جي زر ور برابر کو راځه هلکه راځه هلکې که جینۍ راځه دا به ته خوا بوځو راځه ساله سم نه وایي راځه ښه ملګرو دا زموږ د اختر ویلاګ و په دې ویلاګ کې تاسو کتل چې دا قربانۍ چې کوم څاروی دی د منډۍ نه تر قربانۍ پورې یو شاړ غوندې ویلاګ مې در سره شریک کو که ویډیو کې څه کمې زیاتې شوي وي یا خبرو کې مانه څه مسټیک شوي وي یا په تاسو څه خبره بدې لګېدلې وي نو د هغې دپاره معذرت الله پاک دې زموږ د ټولو قربانیانې په خپل درګاه کې قبولي و منظور کړي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام